أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق او كما قال عليه الصلاة والسلام. زما محترم و عزیزانو، د جمعې ورځ ده او د جمعې په ورځ باندې درود پاک چې څوک لولي نو هغه بغیر د واسطې نه هغه الله تعالی په خپل باندې رسي پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم ته تاسو په خدمت کې گزارش تا ده چې ټول څومره आवाज چاته هم رسیږي که څوک په دې مسجد کې دي او که څوک کورونو کې دي نو درود پاک په شوق او ذوق سره ولولئ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. زما محترم ورونو، تاسو مخې تما د قرآن مجید آیت مبارک او بیا د هغې په رڼا کې یو حدیث مبارک ذکر ک او دغه آیت او دغه حدیث مبارک نسبت او تعلق دا د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د اخلاق سره تړلې ده او دا اخلاق داسی او سیز دے چې په دې سره د انسان حقیقت معلومیږي چیرې دا انسان څومره په اوبو کې دی او څومره په وچه باندې دی. که څوک خبرې شروع کړي نو د هغې د خبرو د دې اخلاق نه چې دا په کوم انداز سره دا خبرې کوي د هغې نه د دې انسان هغه اصلیت معلومیږي. او دغه اخلاق دغه کامله مجموعه د اخلاقو دا الله تعالی نبی پاک صلی الله علیه وسلم ته ورکړی وه او دا ثابته او ظاهره خبره ده چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم کم د اخلاقو په حواله سره هغه کم کار کړو او کم دوستان او کم صحابه کرام تیار کړیو نو داغیو په شانته داغیو مثل داغیو مقابله تر قیامت پورې به څوک ونه کی او نه چا کړی. داسې محنت او داسې کار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د اخلاق په حواله سره کړو. زما محترم و عزیزانو،
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाई बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, चिज़ा अल्लाह तआला दुनिया तर आलेगले मा नु द खुई खोदलो او د اخلاقو د خودلو د پاره الله تعالی دنیا ته راغلی او دا غي مثال تاسو تمام مخ کې پیش کچرته یو انسان دغه اخلاق پزان کې راولي او دغه اخلاق افناو کی نو دا انسان تر قیامت پورې کامیاب کده د چامخې ته خبره کوي نو هغه مخامخ مخاطب چې څوک دی هغه به د خیال ساتي د قدر به کوي په شیشه به څوک په د پسې خبرې نه کوي او چې اخلاق د چا بهتر وي اخلاق د چا خوي نو الله تعالی هغه ته بیا د رحمت په نظر باندې ګوري. محترم عزیزانو د نبی صلی الله علیه وسلم د اخلاقو د تأثر د وجنا د اخلاقو د متاثر کېدو د وجنا څومره خلق چې براتل مجلس په لګېدل صحابه کرام به تشریف فرماو نبی پاک صلی الله علیه وسلم به تشریف فرماو کله چې بداسي بهر یو انسان راغې هغه چې بکی ناست صحابه کرام فرمای چې څوک بناشنا دا سراغه هغه ته بدا پته نه لګي چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم په دې مجلس کې کوم یو دی امتیازی شان او یو ځان به داسي ممتاز اگر چې هغه د ټولي دنیا د ممتازونه ممتاز ترین شخصیت وو ولیکن هغه بزان داسې نه غواړم کله چې به هم داسې سوګرال په مجلس کې بکی ناست یو طرف ته به قاتل بل طرف ته به قتل هغه ته بدا پته نه لګیدا چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې مجلس کې کوم یو دی چې لږ بکی ناست او سوالات او جوابات به شروع شو نو هغه ته پته ولګیدا چې دا خو نبی پاک صلی الله علیه وسلم او د اخلاق په ذریعہ سره کافران براتل او دړادړ به هغه مسلمانان کېدل د خو خوې د وجې د اخلاقو د وجې. تاسو ته یو خبره ذکر کما ګورئ په دې بیانونو په اوریدو باندې په غم خادي کې مونږ تقریرونه کوو په جمعات د منبر نه مونږ تقریرونه کوو د یو ځای کې کم ځای کې غنه جوړیږي راځه او بس تقریر کوا د دې مطلب دا نه دی چیرې تاسو تقریر واورید او کوم مقرر چې هغه تقریر وکړو بیان وکړو او داغي مری خپل وسوا او تاسو چې کم دی داغي نه مزه حاصل کړو حکمي خبري اوریدي په غزه پاتې شو بیا بهر لاړو بیا سره نه د دې فائدہ او مقصد به حل حاصلېږي چې کله یو انسان لس خبري دی او مقرر وکي خو چې داغي نه یو انسان په خپل ذهن کې په خپل دماغ کې په خپل ژوندۍ کې یو خبر راوسته چا دغه تقریر چې کوم دی دا ضایع نه دا تقریر چې کوم دی دا بیکار لانه نو کله چې هم تاسو ته تقریر کیږي کله چې هم تاسو ته بیان کیږي واعظ او نصیحت کیږي کم از کم یو خبره داسې غنئ چې راغه په ځان کې په خپل ژوندۍ کې د خپل بچو په ژوندۍ کې د خپل کور والاو د زنانو او د خپل مشرانو د غي په ژوندۍ کې دراوستلو کوشش کوئ. محترم عزیزانو نبی پاک صلی الله علیه وسلم په داسې او انداز سره هغه خپل ژوندۍ تیر کړي وا چې چا به وتکتل چا به سلاس میلا وهل راتلل با لک سات به وسکیناست نو هغه به داسې تأثر واغسته داسې به متاثر شو په هغه وخت په اسلام قبول کو اسلام دی راوړ کله چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم د مکی مکرمه نه مدینه منوره ته هجرت کاو
نو په دغه وخت کې مکه مکرمه دا د نبی پاک صلی الله علیه وسلم خپل یو خارو په دغه کې پیدا شوی و، پاغې کې اوسېده، خپل زندگی پاغې کې تیروله. خو کله چې جبر او ظلم شروع شو نو مجبورن هغه هجرت اختیارولو او بیا مکه مکرمه او بیا بیت الله شریف هغه پرې خودل خو ډیر زیات ګرانه خبره وه. دی راغللو بیت الله شریف ته ودرېد، په هغه وخت کې به چابي عثمان ابن طلحه د هغه سره به د بیت الله شریف چابي ورسره وه. وی چابي د چا سره را چابي راوړئ او زه ورځم بیا څه پته لګي که زه بیا راځم مکې مکرمې ته او که نه راځم. هغه چې کله عثمان راغی، عثمان ته ارشاد فرمایه دا چابي مال راکړه چې زه کولاو کړم او زه دننه ورشم مونځ وکړم بیا دعا وغواړم بیا زما څه پته لګي چې بیا راځم او که نه. عثمان د هغې نه انکار وکړ ځکه چې مسلمان نه و، غیر مسلم و. په هغه وخت نبی پاک صلی الله علیه وسلم ته ارشاد فرمایه چې ګوره قلار شه چابي راکړه، داسې وخت په بیا راشي چې دغه چابي به زما په لاس کې را سره او ته به راته داسې ګوري. وی دومره غټې خبرې او دومره غټې دعوې چې کوم دی دا مه کوه، ځکه چې ستا خو د خپل ښار نه چې کوم دی تا خلک وباسي نو ته دومره غټې دعوې ولې بیا کې. چابي ورته ورنکړه. به هر حال نبی پاک صلی الله علیه وسلم چې کله هجرت وکړ بیا څه وخت بعد چې کله فتح مکه وشوله راغی نبی پاک صلی الله علیه وسلم بوتانې د بیت الله شریف د خوا او شا نه جارو کړل، صفایي وشوله، ټول خلک راجمع دی، اعلان یې وکړ چې چابي د چا سره ورسره ده. دغه وخت کې دا عثمان چې کوم دی دا مسلمان شوی نه دی، چابي وی د چا سره ورسره ده، اعلان وشو. عثمان یریږي او راغی نبی پاک صلی الله علیه وسلم ته مخامخ شو. نبی پاک صلی الله علیه وسلم ته ارشاد فرمایي عثمان ته تماویل نو چې داسې وخت پر راځي چې دا چابي به زما لاس لراځي او ته به راته بیا داسې ګوري. چابي راکړه. چابي ته واغسته، دروازه کولاو شوه، دننه 2 رکعاته نفل وکړو، بیا یې دعا وغوښته د خپل امت دپاره، زما او ستا دپاره. چې کله بهر راووته نو عثمان بهر ولاړ دی. نبی پاک صلی الله علیه وسلم ته ارشاد فرمایا چې عثمانه ما ته د خپل رب د طرف نه حکم دی چې دا چابي دا امانت دی او زه به تا ته دا واپس در کوم او دا چابي چې کومه ده دا ته واپس واخله. د عثمان په سترګو کې اوښکې راغلې او په ژړا شو. وی ګوره داسې مهربان او داسې مشفق نبی دی چې زه یو کافر یم، دې زما نه یریږي نه، غلبه زما نشته دی، زما ملګري نشته دی. خو لیکن بیا هم نبی پاک صلی الله علیه وسلم هغه ته چابي ورکړه او دی ورته وفرمایل چې دا چابي به ستا سره تر قیامته پورې در سره وي. مطلب دا چې ستا په اولاد کې ستا په نسل کې به دا چابي تر قیامته پورې چې کوم دی دا چلیږي او ستا سره. په هغه وخت کې دغه عثمان دا چغه وواله بې اختیاره چې د مکې دا ښار بیت الله شریف څومره خلک چې راجمع دی، نبی پاک صلی الله علیه وسلم دا دې په ما باندې ګواه وشي د نبی پاک صلی الله علیه وسلم په لاس کې لاس ورکړ او اسلام قبول کړ او هغه اسلام راوړ. دا د څه د وجې؟ دا د خو اخلاقو د وجې. اخلاق چې د چا خو د دې خبرو کولو څه مطلب دی؟ د دې مطلب دا دی چې ما او تا په ځان کې ښه اخلاق راولو، ښه خوی راولو، د خپلو بچو د خپلو کور والاو چې دی د هغې اخلاق مونږ برابر. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ما تپوس وکړه، پوښتنه مې ته وکړه چې اے د الله رسوله
ستا په زندګۍ کې به تا باندې کومه ورځ زیاته سخت راغله او تکلیف او درد په کومه ورځ باندې برداشت کړی دی. نبی پاک صلی الله علیه وسلم درود شریف وایي د جمعې ورځ ده او ډیر ثواب. نبی پاک صلی الله علیه وسلم ته ارشاد فرمایي کله چې زه د طائف خلکو ته لاړم اول ته مې دریو سردارانو ته دعوت تبلیغ ورک او هغه ته مې د اسلام دعوت ورک د الله تعالی د وحدانیت دعوت مې ورک نو هغه دعوت او هغه تبلیغ هغه چې دین او هغه ټکراو کړ او زما خبره ونه منله او بیا یې داسې چل وکړو چې خپلو ماشومانو ته خپلو غلامانو ته خپلو بچو ته په لاس کې کاڼي ورکړه چې دا واخلې او دغه مجنون دی. پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ارشاد دغه مجنون دی او دا چې کوم دی دا اوس غلوي د دې ځای نه ویلې گئی. نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په ما باندې داسې کاڼي ولګېده چې زما د وجود نوینه وبیده او ما ته دا پته نه لګېدله چې زه چرته راغلی ما او د کم ځای نه روان یم او کم ځای ته ځم. داسې بېهوشه شوم دومره زه هغې ما ته تکلیف راکړ او هغې زه وویشتلم. د هغې نه بعد چې کوم دی په دغه وخت کې جبریل امین راغی. جبریل امین ما ته فرمایي چې د الله رسوله زما سره یو فرشته راغلی ده او دا فرشتي نوم چې دی هغه ملک الجبال دی. ملک الجبال ورته ویل کېږي او دا الله تعالی رالیږلې ده چې زما په پیغمبر باندې د خلکو ډېر زیات ظلم او ستم وکړو او که زما د دې پیغمبر خوښی نو دې فرشتې ته د حکم وکړي چې دا فرشته دغه ملک الجبال دا د دې غرونو او د دې پهاړي علاقو د دې بادشاہت د دې فرشتې سره ورسره وي چې دې فرشتې ته حکم وکړي چې دا فرشته لاړه شي او ستاسو دا کم خلک تا باندې چې کم ظلمونه شوي دي به تا باندې چې دا ماشومان در پسې کړي په دې باندې دا غرونه اوچت کړي او د دې په دې سرونو باندې کېږي. وی نه داسې به نه کوئ اجازت ورته زه نه ورکوم. که چېرته دیو زما خبره ونه منله دیو زما خبره زما دعوت تبلیغ قبول نه کړ د دیو بچی به راپاسي په دې کې به داسې خلک وي چې هغه به راشي او هغه به اسلام قبول کړي او د اسلام جنډه به په لاس کې اوچته کړي او د اسلام دغه کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله دا به ووایي او هغه به اسلام قبول کړي او اسلام ته به د دینه تقویت میلاو شي. که چېرته دا بل څوک وی داسې ظلمونه پې شوی وینې پې بایدل وی غاښونه شهیدان شوی پڼې د وینو نه ډکې شوی ظلم او ستم پې شوی وی غلولی شوی وی او مجنون ورته ویلی شوی وی لیونی ورته ویلی شوی وی. تاسو سوچ وکئ چې هغه ته داسې فرشته بیا راغلی وی او داسې حکم یې ورته کړی دی چې ته صرف حکم وکړه چې دغه غرونه چې دی دا زه دیو په دې سرونو باندې کېدم نو که دا بل څوک وی نو هغه به ورته ویل وی چې غرونه څه کوې چې اسمان پرې راوغورځو. خو دا د نبی پاک صلی الله علیه وسلم اخلاق د دغه اخلاقو نه داسې خلک هغه متاثره شو چې هغه غټ غټ د کفارو د منافقینو سردارانو خو د اخلاقو نه به متاثره کېدل او دړادړ به هغه په اسلام کې داخلېدل. د اسلام د داخلېدلو سبب به د هغې اخلاق ګرځېدل. تاسو ته مخکې ما دا خبره وکړه چې اخلاق د انسان پہچان دی. اخلاق د انسان هغه اصلیت معلوموي. اخلاق د انسان حقیقت معلوموي. کله چې د مکی او سربراو د جماعت د مشرکینو هغه عمرې طرف ته را روان د نوم نه خو هغه ډېر زیات مشهور صحابه کرامو د هغې نوم واورېد. د صحابه کرامو ونیو نبی پاک صلی الله علیه وسلم ته راوسته چې د الله رسول د هغه سربراه دی د قوم د مشرکانو او موږ نیولی دی. نبی پاک صلی الله علیه وسلم ته ارشاد فرمایه چې راولئ او د مسجد
په دې ستنه پورې دا وتړئ. د مسجد په ستنه پورې تړل مطلب دا و چې دی به دلته د مسجد په دې ستنه پورې مونږ وتړو، نو دا به زمونږ مونځ هم ویني، دا به زمونږ اخلاق هم ویني، مونږ چې کوم مجلس لګو په مسجد کې هغه به هم ویني، دې نه به دا تأثر اخلي او دا به مسلمان شي. بهرحال هغه یې راوسو، د مسجد په هغه ستنه پورې وتړو. په سبا باندې نبی پاک صلی الله علیه وسلم مسجد ته تشریف راوړ. وی څنګه چللې؟ په زړه کې دې څه خبره ده چې څنګه چل تاسو وکړی شي؟ هغه ورته وی چې د الله رسوله 3 خبرې دي. اولنۍ خبره خو دا ده زه د مکې د یو غټ جماعت سربراه یم او که ته ما مړ کې دلته، نو ها یو خبره دا ده چې ستا نوم به ډېر غټ وشي په دې باندې چې یاره ها نبي پاک صلی الله علیه وسلم داسې یو غټ سربراه چې کوم دی هغه یې مړ کاو. خو د دې سره دا خبره هم ده چې زما قوم چې کوم دی هغه ډېر زیات ناکاره دی، هسې نه چې بیا دنه بدله واخلي. او دویمه خبره دا ده چې څومره پیسې دې پکار وي بس ووایه صرف خوله کولاو که زه رابطه وکړم هغې تر خپل قوم سره چې کوم دی زه به په څه ذریعه سره رابطه وکړم، هغې به چې څومره پیسې ویلی شي هغه پیسې به راوړي او ما به پرېږدي. او درېیمه خبره دا ده چې بس خپل رحم رامندې وکړه او داسې مې پرېږده، زه به ستا او زما قوم دا به تر قیامته پورې چې دی نو هغه شکرګزار یو مونږ. په دې 3 خبرو کې چې کومه ستا خوښی هغې ته زه تیار یم. نبی پاک صلی الله علیه وسلم خاموشه شو. یو ورځ تېره شوه، په بله ورځ باندې بیا نبی پاک صلی الله علیه وسلم مسجد ته تشریف راوړ. بیا ورته ووی چې څنګه حال احوال دی، څه وی چې حق 3 خبرې دي. په 3مه ورځ باندې بیا نبی پاک صلی الله علیه وسلم ته ارشاد فرمایي څنګه چللې؟ وی ها حق 3 خبرې دي چې کومه خبرې ما تاسو ته په اوله ورځ باندې کړې. نبی پاک صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته ارشاد فرمایا چې دا سربراه چې د کوم قوم دی دا پرېږدی او معافي کوي. په 3مه ورځ باندې هغه پرېښوده، هغه ته هم عجیبه شانتې ولګېده. صحابه کرام هم حیران دي چېرې دومره غټ سربراه دی د مشرکینو او نبی پاک صلی الله علیه وسلم داسې بې حسابه بې کتابه پرېښوده. بهر ته لاړ، دا مسجد مخې ته داسې یو غټ تالاب و د اوبو، په هغې کې ولامبل کپړې مپړې او ځان یې برابر کړ. نبی پاک صلی الله علیه وسلم په مسجد کې تشریف فرما دی. راغی مخې ته اوسه کېناسته او ویې ورته چې دا الله رسوله دا مسجد دی نن ګواه وشي او دا صحابه کرام دی نن ګواه وشي په دې خبره باندې چې ستا د اخلاقو نه زه متاثره شوم. او لاس د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لاس کې ورک او په هغه وخت باندې هغه اسلام قبول. سبحان الله. دا د څه د وجې؟ دا د نبی پاک صلی الله علیه وسلم د اخلاقو او د هغې د ښه خوی د وجې. نن خو مونږ هر یو چې کوم دی چې خبره کوو نو مونږ وایو عاشق رسول، زه عاشق رسول یم. د جمعات نه چې کوم دی هغه مونږه پردی پیزار پټو او وایو عاشق رسول. د جمعات نه چې کوم دی پنکه پټوم او عاشق رسول. د جمعات نه چې کوم دی هغه لوټه پټوم او عاشق رسول. دغه اخلاق مونږ ته نبی پاک صلی الله علیه وسلم خولیو. چې کوم اخلاق په احادیثو کې چې کوم اخلاق مونږ ته نبی پاک صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو په ذریعه سره د احادیثو په ذریعه سره د قرآن مجید په ذریعه سره مونږ ته کوم را رسېدلي دي مونږ له هغه اپناوال پکار دي. او محترمو تاسو ته مخکې ما دا خبره ذکر کړله چې کوم انسان هغه خپل اخلاق برابر کی، کوم انسان هغه خپل اخلاق او خپل خوی برابر کی، دې انسان ته چې دی هغه الله تعالی بیا د رحمت په نظر باندې ګوري. او دویمه خبره دا ده نو مونږ ټولو تاسو له پکار دي چې ول په خپل ځان کې بیا د خپلو بچو د خپل کور والاو د خپلو زنانو او د هغې چې کوم دی د اخلاقو تربیت مونږ وکړو. دا ډېره زیاته لازمي خبره ده. رمضان المبارک هم را روان دی او د رمضان المبارک د فضیلت دپاره صرف دغه یو خبره کافي ده چې د رمضان المبارک دا نوم دا الله تعالی په خپله باندې ښودی دی.
د رمضان دا نوم دا الله تعالی په خپل باندې خو دی. د نورو میاشتو دا نومونه چې دي دا خو د رمضان دا نوم چې دی دا الله تعالی د مخکې نه خو دی، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. او د دې لپاره دا خبره خو بیا زیاته ده، د وضاحت قابله ده چې الله تعالی خپل کلام چې دی هغه په دې میاشت کې نازل کړی دی. نو دغه لپاره هم تیارې کو. دویمه خبره دا ده چې د رمضان المبارک په دغه یو سجده باندې چې څوک یو سجده کوي په دغه باندې دیتا 1500 یعنی 1500 نیکی چې کم دی دیتا په یو سجده باندې میلاوي. یو انسان په رمضان المبارک کې د تراویح سجده کوي نو دته سم میلاويږي 1500 نیکی صرف دته په دغه یو سجده باندې میلاويږي. نورم زیات فضایل دي، جمعې را روانې دي، دغه شان مخې ته چې کوم حالات راځي هغه متعلق به بیا مخې ته خبرې کوو. او د جمعې مخې ته جمعې ورځې هم را روانې دي، بیا به د رمضان المبارک قریب وي، هغې کې به بیا انشاءالله هغې باندې تفصیلي خبره وکړو. رمضان المبارک کې به بیا داسې د هغې فضایل او د هغې اهمیت په بیا بیانو. خو دا اولنۍ خبرې د اخلاقو دا خبرې چې کومې ما وکړې نو مونږ او تاسو له پکار دي چې نن په خپل زړه کې دا عزم وکړو. روزانه مونږ دلته راځو جومات ته، د جمعې په ورځ باندې په غم خادۍ کې بیانونه تقریرونه اورو او بس خوند تېخلو بیا پاسو. معلومات خو د شیطان سام زیاتو، خو چې عمل یې نه کاو نو الله تعالی کوم ځای ته ورساو. د ټولو نه اول څیز دا دی چې مونږ په خپل دا خبرې مونږ واورو. دا خبرې چې کله مونږ واورو بیا په خپل عمل کې راولو. عمل د ټولو نه زیات ضروری څیز دی. د دې پوره بیان نه که چا یو خبره په خپل عمل کې راوسته دا بیان بیکاره لانل، دا بیان اسې ضایع نه شو. نو ستاسو په خدمت کې گزارش دا دی چې ستاسو په کور کې کم بچي زنانۍ که هر څومره څوکي د هغې په اخلاقو باندې مونږ محنت وکړو او په هغې باندې مونږ کوشش وکړو چې د هغې اخلاق او ورڅه چې کوم دی دا برابر شي. الله تعالی دې مونږ او تاسو ته په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.